خلا ذکر وکړ. زمونږ مور بیبي حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی و یو ځل ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم جامې ګنډلې پستنه باندې پدې کې مانستن لاندې پریوتا د شپې تیاره ده رڼا نشته د ډیوې څخه خاص انتظام نشته وای زستن پسې ګرځما د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې تشریف فرما دے زستن پسې ګرځم تیاره دستن نه پیدا کیږي پدې کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف فرما شو. چراغ زمون مور بیبی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی زماد د محبوب د مخ نه دومره رڼا لاړه چې لاندې ما ته پستن ښکاره شو ماستن را واغشتا. یو بل صاحب فرمائی وی د دواړو جهانو سردار له چې الله کوم ښکلا ورکړې وه حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ په شعر کې بندی ان وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. چې سترګې به روچتې کړې دا د دې ترجمه نه کومه چې سترګې به روچتې کړې مخامخ خلکو به ورته کتلی نه شو چې نور ته به خپل نوراني مخ مخامخ که نور به خپله رڼا پرېښوه. قدرمنو د هغه محبوب صلی الله علیه وسلم امتیانیو نن د هغه محبوب صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن او کلام د ختم په سلسله کې راغونیو. بلا تاخیر زه دعوت خطاب ورکوما د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر فائنانس سیکرٹری حضرت مولانا مفتی منصف حقانی صاحب